خواخی غریبه بوډۍ به محتاجه یې ورته که نه دا له ځانه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې هغه د چا نه پیدا دی ظالمې ظلم ولې کې او زوی ورته لمسی خاون لمسی د خواخې غریبه د بوډۍ ده د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي نو دا ظالمه ورته خاون لمسی او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې والده او خپل بوډا پلار یې والده دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي دا ظلم خو بلا مرتبې دي نو دا که انګور خاون لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواخې کنځي دا انګور هم ظالمه ده دا چې کله بوډی شي همدغه چل به ورسره کېږي دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې دې وخت یو خاون په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا یاد وساتئ زما وروڼو چې کم هلک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي که دا هلک بوډا شو دا پیغله بوډۍ شوه حقه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي بعضې خواښ هم په انګور ظلم کوي بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي نو د بچي خو د خدای په لاس کې دی نو دا خواښې وله پیغورونه وایي تا بچي راونړله او تا داسې او ته دا نه بچي د دې اختیار کې دی چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی نو دا دې د چا خوښې چې د مالې جینکۍ پیدا شي دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کو نو په خوشحالۍ وکړه که نه که بچی دی خوښي او نسان وسی دی خوښي نو دویم واده څه منع نه دی ګناه نه ده او په طریقه وکړه که نه پیغورونه ولې کې دارنګې خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس فور ظلم او زیاتې نو دا ګناه ده دا ناروا دا حرام دی ظلم به بالکل نه کوئ د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډیر زر رب العالمین مدد کوي ډیر زر یو سوداګرو پخوا خو د شړې علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د سارو نو دې په لاره یو علاقې ته تلل تجارت سامان هم ورسره نه خو په قافلو کې خلک تلل د قافلې سره ځان ملګري کو نو یو سړی وله راغی کوم علاقه کم خوا ځې وی پلانکې ته یاره وی ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم او دواړه به سره ملګري م یو لارم ما ته معلومه ده د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړو د سوداګر هم وی چې دا خو قریب هم ته والم او د لارې ملګري به مې شي او زو به اوس هم داسې بعضې خلک کوي په کرۍ په بانه باندې موټر ته وخیږي او چې شړې ته یې بوځي نو ډرایور هم مړ کړي او موټر هم ته وتښتي د دې سړي دا نیت و ورسره سور شو قریبه درکه موضوع به چې روان شو یو دوه لارې وې نو دا هلک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه او ته وایي دا ما ته نه معلومه زه خو همیشه په دې لاره ځمه وایي دا بله ما ته معلومه را دا لنډ هم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور هم دی په دې به لاړ شو سوداګر وایي چې دا بس ټیک ته روان شو تلل په هغه لاره باندې تلل هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو لکه دا دې په کومه راوستم بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه د اس نه او چاړه ورسره وه هغه یې راوویسته او دې سوداګر مټ نه ونیو لاندې راوغورځو پرېږدم دې چېرته سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال اوړېدم دا خو په ډاکو اوړېدم هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کمې پیسې دی هم واله او چې کوم د تجارت سامان دی هغه هم واله او ما ته غږ مه کوه ما پرېږده نه ویل اول به تا وجنم دا چې تا پرېږدم خو ته حل وې لومبې به تا وجنم او د هغې نه پس به سامان د نه علم بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکاته مونځ وکړم چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکاته مونځ وکړم که نه هغه وی زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو دا مې ټول وجلی دي دا ډوکي نه دا مې او دې مونځونه کړي دي ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی ځکه ته مونځ کوې او ستا یو اخري هغه ارمان دي پوره به چې خو مونځ دې ما نه نشي بچ کولی
دی غریب مانځه ته ودرېده. انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغه وایي. بل خو زمونږ څوک نشته، که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی. د غریب چې مونځ شروع که صورت فاتحه ووی او صورت وی ته هیر شو، یو آیات ولا خوله له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی محتاج او الله ته چغه وی څوک دی بې د الله نه چې بچ به کی، بې د الله نه څوک نشي بچ کول. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټک ټک ټکار شروع شو، دی اوس مونځ کوي او ټکارو سره ناګانه یو شرق شو چې د راوګرځېده نو یو شهسوارو په اس باندې سورو، نیزه ورسره وه او بس نیغ راغی د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط وو او چې د نیزې نه یې سینګ وی غورځو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسوځېد، مړم شو سوځېد. دې سوداګر زر هغه سړي ته ور مخکې شو، خدای د سره خو که ته څوک یې، زه خو دې د غمه بچ کړم، ډاکو ظالم خو زه وجلم، د دنیا نورم وجلی دي، زه خو د غمه بچ کړم. وی زه دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم، وی زه په اووم اسمان کې هم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وی زه اسمان فرشته یم، الله وی څوک به د مدد له لاړ شي، نو ما دله ځان راورسوه. نو ګوره چې ظلم به نه کې، مظلوم د خولې نه چې اوخته غرق به، په همسایه به ظلم نه کې، په نوکر به ظلم نه کې، په زمیدار به ظلم نه کې. زمیدار به په نیک هم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي، او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي، دواړه طرف ته به ظلم نه کوي. خواخی به په انګور ظلم نه کوي، د انګور غریب محتاج د لاس به خدای ته اوچت کي، ظالمې غرقه بشي. او دا انګور به په خواخی هم ظلم نه کوي، دا خواخی خو بوډۍ د محتاج له خدای ته به لاس اوچت کي، تباه بشي. ګاونډي په ګاونډي، مالک په خپل نوکر او مشر په خپل کشر، کشر په خپل مشر، ظلمونه به نه کوي. ظلم انجام طبعی ده، ظالم خدای را نیسی چې را ونیسي نو بیا پرېږدي نه. دې وجه نه ما د رسول الله مبارک دغه حدیث تاسو ته وایي چې ای مسلمانه د مظلوم د خیرونه ځان وساته، د خیرو د خدای په منځ کې هېڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي. دعا وکړئ خدای موږ د ظلمونو نه وساتي، خدای موږ ظالمان کې او موږ مظلومان کې، خدای موږ ظالمان کې او موږ مظلومان